بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولې نه مخکې زه د وزیرستان قدرمنې مشرونو ته، ځوانونو ته او تاجرونو ته زه دلته پېښور ته په راتلو باندې دوی ته هرکلی یم. خدای دې وکړي چې دوی ټول ښه روغ وي. دې نه بعد دا کومه درنه چې نوسته دو دا د تاجرونو د نارت وزیرستان دا پر امن درنه ده. دا د پراپرټي ډیلر والا پیسې د جایداد والا د ځمکې والا دا په وزیرستان کې مطلب د دوی کوم مخکې وخت چې زه رایاد کم چې کوم په وزیرستان کې دوی جایدادونه وي او د دوی ژوند او زندګي وه او دا اوس چې دوی مطلب دلته راغلي دي په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخ ته نوست دي خړ پړ. نو زه ډېر افسوس کوم د وخت حکومت نه، د وخت حاکمونو نه چې د وزیرستان هغه بزورینه چې میګ پاکې وړه ګرځېدلي وي، دومره غټ غټ بزورونه وي، دومره غټ غټ جایدادونه وي، هغه چې زه اوس د ضرب عضب نه وروسته وزیرستان طرف ته لوړم چې ومې کتل نو ډېر زیات مې زړه خفه شو. موږ دغه د وزیرستان خلک چې راغلي دي دلته پر امن نوست دي، د دې د ملک دپاره او د وطن دپاره ډېرې زیاتې قربانۍ کړي دي او ډېر زیات تکلیفونه کړي دي. د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې نوره دې نه ستړی وي، دوی ته د خپل جایدادونو قیمتونه ویر کړي چې دوی په وزیرستان کې بیا خپل ځایونه جوړ کړي، هغه خپل ژوند تیر کړي. د وزیرستان خلک چې دي دا هغه د پر امن دي. مخکې به خلک داسې پیش کول چېرې وزیرستان کې خو خلک چې دي مطلب دهشتګرد دي، خو دا تاسې ولدل چې دا هغه په نارت وزیرستان په مینوشاه کې مطلب تقریبا 40 ورځې موږ خبرېدي پېښور کې چې مطلب نوست دي، هلته پر امن نوست وي. اوس دلته راغلي دي مطلب د 4-5 ورځې پر امن نوست دي. نو موږ د حکومت نه مطالبه کړي چې دوی ته روشي یا دوی وغواړي مطلب دوی سره کینی د دې حال راوباسي. نوره د وزیرستان مشرونه او کشرونه او ځوانونه دا مخکې داسې 2-3 کاله مخکې د وزیرستان نه کوم خلک چې راغلي وي تاجرون په د پېښور کلب کې میګ ورسره په هغه کې ګاډون وخوستو، هغې ته موږ د پېښور کوم تاجرون چې وي هغه هم دعوت کړل، ورته راغلل. انشاءالله زه به بیا هم دا کوشش کوم چې مطلب د پېښور کوم تاجرون تنظیمونه چې دي هغې مشرونو ته وایم چې راشئ د موږ د وطن د کلي علاقې خلک سره دا ظلمونه دي، راشئ موږ سره شانه بشانه ودرېږئ چې موږ ته د خپل حق میلاو شي. نور داسې ډېرې خبرې خو مو داسې سیاسي تقریر یا هغه دا هم نه دي ډېر زده، خو ما طرفه تاسو ته دا اعلان دی چې مطلب څه قسم خدمات هم وي زه تاسو سره مکمل تعاون ته ویلوړ یم او موږ به تاسو سره هر قسم تعاون هم کوي. او دلته په حیات آباد کې موږ اوسېږي، موږ انشاءالله ډېر غټه اجرام ده او تاسو ته زموږ طرف ته دا دعوت هم دی چې مطلب ورتلای شئ ودرېدل هلته موږ سره شپه کولی شئ او موږ به تاسو میلمستیا کوي. نوره ډېر وخت هم نه نسمه خو انشاءالله موږ به تاسو سره مکمل په دغې درنه کې په دې هغه کې چې په موږ باندې څه کېږي موږ به مکمل تعاون درسره کوي. ډېره مننه او شکریه، مهرباني.